بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دربکم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاج نه. دغه رنګ الله پاک دې موږ او تاسو ټول ته د مکې مکرمه او د مدینې منورې دیدار دار نصیب کړي. نن حاضر یم د یوې نوې وظیفې سره او دغه وظیفه ډېره زیاته اعلی او ډېره زیاته برکت واله ده چې کوم سړی د جمعرات په شپه باندې دغه رنګې د زیارت چې کوم ورځ ده نو د زیارت په شپه باندې دا وظیفه کوي او دغه رنګې د جمعې په شپه باندې دا وظیفه کوي. الله پاک به د انسان ټول حاجتونه پوره کړي. دویم نمبر خبر ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د انسان ته د حوض کوثر نه اوبه ورکړي او دغه رنګې کله چې دا سړی قبر کې کیږي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ورته مخامخ راشي. مطلب دا کنه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د انسان نه ډېر زیات راضي وي او دغه رنګې الله پاک به د انسان باندې لس رحمتونه راوړي او دغه رنګې لس ګناهونه به معاف کړي او لس درجات بوله الله پاک دا په جنت کې اوچت کړي. چې کوم حاجت د انسان وي دا حاجت په زړه کې نیولی وي. دا درود شریف د محترم 21 پیرې د زیارت په شپه وي، دغه رنګې 21 پیرې د جمعې په شپه وي. چې څومره حاجتونه دي څومره مشکلات دي الله پاک دې پیش کړي. انشاءالله العزیز الله پاک به ټول حاجتونه پوره کړي او چې څومره مشکلات دي څومره مصائب دي او څومره پریشانی دي دا غي نه الله پاک نجات ورکړي. الله پاک هم خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.